شان برکات الله تبارک وتعالى قرآن مجید تم ورکړي. الله فرمایي وهذا کتاب انزلناه مبارک، دا قرآن مجید دا برکت ورکوونکی کتاب دی. چې څنګه رمضان کې برکت، داسې قرآن مجید کې برکت. دا د رمضان او د قرآن مجید مناسبت. بل مناسبت دا دی، حدیث مبارک کې راغلی دی، حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي د قیامت په ورځ باندې به انسان دا قیامت د سختو پریشانو هغې کې به گرفتار وي او د لپاره به دوه سفارشیان راشي، یو به رمضان وي او بل به قرآن، او دا دواړه به د انسان لپاره سفارش کوي. او بیا حضور فرمایي دا داسې سفارشیان دي چې د دې سفارش قبول کړی شوی، دې سفارش به قبول شي او د دې کس متعلق به د جنت فیصله وشي. د بل مناسبت شو. بل حدیث مبارک کې راغلی دی چې رمضان به د الله تبارک وتعالى سره بحث کوي، یا الله دې انسان زما د وجه نه لوږې تېرې کړي دي، دندې تېرې کړي دي، تکالیف یې برداشت کړي دي، دی به بیمار و بیا به هم زه به دما خیال ساتم، یا الله نن زه د ده خیال ساتم، زما سفارش کوم. قرآن مجید به وایي یا الله زما د وجه نه د شبګیر تېر کړی دی، د شپې به یې زه لوستم، کله به ناسته، کله په ډډه، کله په ولاړه، کله مونځ کې، کله په داسې، کله په یاده، کله په کتو، زما خیال یې ساتلی دی، یا الله زما سفارش به قبول. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي الله تعالی به د قرآن مجید سفارش قبول. بل مناسبت چې رمضان المبارک کې آسماني تمام کتابونه نازل کړی شوي، قرآن مجید، تورات، انجیل، زبور، آسماني سل صحیفې، دا ټول رمضان المبارک کې په مختلف تاریخونو باندې الله تبارک وتعالى نازل کړي دي. 19 رمضان باندې تقریبا قرآن مجید ټول نازل شوی. د قرآن مجید او د رمضان ډېر زیات تعلق. بل دا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې جبریل علیه السلام به په رمضان کې ما ته راتلو، اول به ما ته قرآن مجید اورولو، بیا به ما نه اورولو، لکه حافظان چې څنګه کوي، د یو بل نه اورئ